बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंगा टॉपिक ते DHCP सर्वर ठीक था। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल नो دا टॉपिक په سیسنه کې ډیسکس کیږي ٹھیک ده ځکه چې دا زموږ سره په نیټورک چې کوم امپورټنت سرویسز دي یا پروتوکولز دي دا ون اف them دی کنه ځکه چې DHCP په ځبانه زموږ چې کوم غټ نیټورک کی هغه کې مونږ ته آی پی اډرسز ډیسټریبیوشن چې کوم دی نو هغه مونږ ته آسان لکه اوس فار ایگزامپل تاسو ته زه یم چې یاره یو نیټورک جوړ کړئ او هغه نیټورک کې مونږ تاسو ته وایو چې یاره یو 50 ماشینز دي دا کنیکټ کړئ نو تاسو به هر یو ماشین ته آی پی اډرس ورکوئ نو ټیک ته که کیبلز باندې کنیکټډ دي دیټس ناٹ ا بیگ ایشو ون ټایم کنفیګریشن دی خواري ده خلک یې وکړي خو بیا اکثر موږ سره چیلنج کم ټایم کې د سټیټیک آی پی اډرسز چې کله موږ سره وایرلس یوزرز راشي مطلب وایرلس یوزرز دی کله هغه په افیس کې کنیکټډ دي کله هغه کور کې کنیکټډ دي نو د افیس آی پی رینج به جدای د کور به جدای بهر ایرپورټ به جدای ټیک تا کنه نو بیا هغه یوزرز لپاره بیا مشکلی چې راته بار بار چې افیس ته راځي ته وت آی پی ورکړي نو بیا موږ له پکاري چې موږ په خپل نیټورک کې DHCP سرور چې کوم دی دا غي موږ ډیپلایمنٹ وکړو کنفیګریشن وکړو او چې زمونږ څومره یوزرز دي چې هغه ته آی پی اډرس زه په خپل مینولی نه ورکوم خو دغه DHCP سرور هغه ته څه ورکوي آی پی اډرس ورکوي نو تاسو سره بیا ملټیپل آپشنز دي تاسو DHCP سرور په خپل سیسکو سویچ کې هم کنفیګر کولای شئ په راوټر کې هم کنفیګر کولای شئ په یو وایرلس ایکسس پوینټ کې هم کنفیګر کولای شئ په یو ګیټ وے کې هم کنفیګر کولای شئ یو فایروال کې هم کنفیګر کولای شئ یو لینکس بیس سرور کې هم کنفیګر کولای شئ یا مایکروسافټ سرور اپریټینګ سیستم کې هم تاسو څه کولای شئ DHCP کنفیګر کولای شئ بالکل او جی نو د نن ټاپک چې دی نو هغه ماغه DHCP سرور دی که کم چې بتا سو په CCNA کې وای یا کم چې بتا سو په نور ټریننګز کې وای خو مونږ صرف دلته دای زده کوو چې را په سرور اپریټینګ سیستم کې DHCP څنګه دا غي هغه سرویس څنګه انیبل کیږي او د DHCP چې کوم مختلف کمپوننټس دي مطلب DHCP IP رینج DHCP lease time DHCP exclude IP range DHCP IP reservation DHCP policies DHCP filtration DHCP cluster failure نو دا قسمه ډسکشنز چې کوم دي نو هغه به مونږه په نن والا کلاس کې ډسکس کوو پوینټ پوه شو نو بیا که تاسو غواړئ چې موږ د دې DHCP باره کې نور په ډیټیلز باندې سټډي وکړو نو بیا د هغې لپاره تاسو DHCP ډورا پروسس تاسو ولیکئ نو تاسو ته مختلف PDFs راشي دا اوس د مایکروسافټ سایت لینک ته پوهیږئ کنه یا دا وګورئ مطلب یو نوې کس مطلب چا آرټیکل لیکلی دی چې ټاپک لیکلی 2021 کې نو تاسو څه کولای شئ دا بلاګ هم کتئ شئ نو دې کې بیا تاسو ته باقاعده وي چې را DHCP بیک اند باندې چې کوم ډورا پروسس دی چې دا څنګه طریقه کار نو لږ باندې باره کې لږ باسو کو بیا تاسو دې کې نور ځان له په ډیټیل باندې خپل سټډي کولای شئ چې DHCP سنوپینګ څه ته ویل کیږي دا غین علاوه کم کم سټیپس دي کنه د دې پورټ نمبرز کم کم دي کې دې چې تاسو نه په انټرویو وغیرہ کې دا ته پوښوم چې چیرې د DHCP پورټ نمبرز کم یو دي DHCP کم لیر پروتوکول دی نو ټولې خبرې بیا تاسو دغه کولای شئ نو که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو دا ډایګرام دا وایي چې کله مونږ یو ماشین د نیټورک سره کنیکټ کوو تاسو لیپټاپ ته یا تاسو ډیسکټاپ ماشین دی یا تاسو موبایل فون دی او کاغی کې DHCP کلاینټ والا فیچر اویلیبل دی او اپټین اتوماتیکلی IP سیټینګ دا غا اپټین اتوماتیکلی نو دغه ماشین دغه ډیسکټاپ ماشین یا موبایل فون یا لیپټاپ
دی به ډومبه ډیسکوري یو براډکاسټ میسج به نیټورک ته ولېږي ډي سی پي ډیسکوري ورته ویل کېږي. نو که هغه نیټورک کې موږ سره اکټیو ډي سی پي سرور اویلیبل وي نو هغه به ورته آفر وکړي. مطلب کلاینټ به وایي چې یاره دلته کې څوک شته چې ماته آی پي راکړي، نو دا ډیسکوري شو. نو سرور به ورته وایي چې یس زه اویلیبل یم، وایه څه وکړم. نو دا کلاینټ به ورته ریکویسټ وکړي چې ماته آی پي پکار ده، نو ډي سی پي سرور به د هغې اکنالجمنټ وکړي. نو هغه نیګیټیو اکنالجمنټ هم کېدی شي یا پازیټیو اکنالجمنټ هم کېدی شي. پوینټ پوهېږئ؟ نو هغې کلاینټ مشین ته به د آی پي اډرس چې کوم دی هغه به څه کړي، اساین کړي. نو کېدی شي که داسې لږ په ډیټیل د نیټورک سایډ یو انټرویو ورکوئ، هغې کې ستانه دا تپوس هم وکړي چې یو کلاینټ د ډي سی پي ډسکوري کوي نو دا براډکاسټ میسج لیږي که دا یونیکاسټ میسج لیږي. داسې ټیکنیکل کوېسچنز هم کېدی شي. نو هغې دپاره به تاسو دا مختلف ډاکومنټس دي، مختلف دغه دي، دا بلاګز دي، یوټیوب ویډیوز کتلی شئ. نو مختلف هغې کې بیا تاسو دا په ډیټیل باندې کتلی شئ چې یاره زموږ سره دا څه سټوري ده. په پوینټ پوهېږئ؟ نو دا هغه پوره دغه دی. نو ما خو هسې یو آرټیکل کولاو کو او تاسو ځان له خپلې مرضۍ چې کوم یو خوښ شي. او ګوره که چې کوم یو رایټر تاسو خوښ شي نو هغه ځان ته داسې دغه کوئ، بک مارک کوئ، نو بیا فیوچر کې د هغه نور بلاګز هم کتلی شي. انټرنیټ کې دروغ نشته، ښه دا رښتیا دي. نو دا بیا تاسو که هر یو ستاسو خوښېږي نو هغه تاسو کتلی شئ. څه پوه شوئ؟ ښه، دا خو یو سټوري شو. نو دې نه علاوه بیفور سټارټینګ دیس ټاپک یو څو پوینټونه دي چې هغه موږ ته زده کول پکار دي. ټول نه لومړی موږ ته پکار دي چې ډي سی پي آی پي رینج څه ته ویل کېږي. آی پي رینج دا دی چې فار ایگزامپل زه وایم چې یاره 172.20.10 نه واله یا 1.1 نه واخله تر کوم ځای پورې 1.254 پورې، دا زما رینج دی. نو ما خپل ډي سی پي سرور ته ووایي چې یاره کلم تا ته کلاینټ سایډ نه ریکویسټ راځي نو لومبني کس چې ریکویسټ وکړي هغه ته 1 آی پي ورکړه، بل ته 2 ورکړه، بل ته 3 ورکړه. نو ډي سی پي آی پي رینج چې کوم دی هغه څه ته ویلی کېږي، دې پروسس ته ویلی کېږي. دې نه علاوه موږ ته دا نالج هم پکار دی چې ډي سی پي آی پي ایکسکلوډ رینج څه ته ویلی کېږي. نو زه خپل کلاینټ ته وایم چې یاره سوري ډي سی پي سرور ته وایم چې یاره زما سره 172.20.1.1 آی پي چاته مه ورکوه ځکه چې دا زما د ګیټ وی آی پي ده. بیا ورته زه وایم چې یاره دا 1.171 آی پي هم چاته مه ورکوه، دا زما د سرور آی پي اډرس دی. بیا ورته وایم چې خیر دی دا 1.2 نه واخله 1.20 پورې دا اډرسز چاته مه ورکوه. ریزن میبي دا زما په کار راشي ګیسټ مشینز دپاره یا داسې ټیسټینګ دپاره، یا زما څه سرورز دي، یا زما څه پرنټرز دي، سی سی ټي وي کیمراز دي، نو هغو ته به زه دا اډرسز ورکوم. نو ډي سی پي آی پي ایکسکلوډ رینج سټوري چې کوم ده نو هغه ده. any question؟ بل موږ ته کوم نالج پکار دی چې ډي سی پي لیز ډیوریشن څه سټوري ده. نو ډي سی پي لیز ډیوریشن ډیپینډز آن یور سیناریو. فار ایگزامپل ته یو ایرپورټ کې ډي سی پي سرور کنفیګر کړئ، چا دپاره پسنجرز به راځي، وای فای نیټورک سره به کنیکټ کېږي، هغو ته به څه پکاري، یو آی پي پکاري. نو ته خو مینولي هر چا ته آی پي نشي ورکولی، نو ته څه وکړې د هغه چې کوم ګیټ وی ده، اکسس پوینټ دی یا سویچ دی وټ ایور سم دی هغې کې ډي سی پي کنفیګر. نو چې ته لیز ډیوریشن 24 hours ورکړې نو مطلب دا شو چې یو پسنجر لا یو یوزر دی هغه ته آی پي ورکړي د 1 ډے دپاره او د هغې استعمال چې کوم دی 1 hour یا 2 hours سټے که نه په ایرپورټ کې، باقي خو بیا هغه ځي که نه. نو دا اټس ناټ ا ګډ پریکټس. نو لیز ډیوریشن مطلب دا دی چې یاره ته یو کس ته آی پي ورکړي چې د ده لیز څومره ټایمه پورې دا ما ورکړه.
ٹھیک ده نو ډیپند ساتي بای ډیفالت چې کوم مایکروسافټ سرور دی سرور اپریټنګ سیستم نو دی کې 8 ډیز دی او ډیپندز آن یو گایز چې تاسو څومره کم ډیز بیا د دې بیک اند باندې یو سټوري ده نو هغه د پاره دا وګورئ آی تھنک چې کله مونږ یو ګینټه ورکړي یو یوزر ته چې ګینټې د پاره ودا آی پی ملاوي نو چې هغه 50% اف لیز ډیوریشن پوره شي لکه 30 منټس نو هغه لیز دوباره رینیو کیږي چې کله هغه ماشين اکټیو کلاینټ نه هغه داسې لږ ټایم چې موږ ته فیل کیږي پوینټ وایي کنه او چې هغه نه استعمالي آی پی نو obviously دا به صحیح ایکسپایر کیږي به کنه نو هغه حساب نو په دې پوه شوي فار ایگزامپل ما 1 ډے ورکړ چې دا زما لیز ډیوریشن بل دې کې موږ ته یو نالج پکار دی چې DHCP ریزرویشن DHCP IP ریزرویشن مطلب دی چې راځوي ما چې ما سره یو یوزر دی د چې کلم راځي نو دته دې سم ملاوي دا سپیسیفیک IP ایڈریس ته ملاوي نو فار ایگزامپل ته وایي چې را میک ایڈریس A والا ماشین چې کوم دی دته خامخا 1.30 IP ملاوي میک ایڈریس B والا ماشین ته خامخا 1.40 ملاوي دې مطلب دا دی چې ایون کوم سره ریکوست رواني او میک ایڈریس A والا ماشین ریکوست کړم نه نو یو کس ته 29 IP ملاوي شي نو بل ته 31 ملاوي شي 30 IP به بل چاته نه ملاوي ځکه چې دا غي تاسو کړی دي IP بایندینګ کړی دی یا ریزرویشن ریزرویشن مونږ ولیکو ضرورت پی کنه یا و پرنټر یا داس یو ماشین چې ته نه غواړي چې دا IP دې شي چینج شي کنه هغه لپاره بیا تاسو دا اکټیویټي کولی شئ په دې پوه شئ دا علاوه نورم ډېرې خبرې دي DHCP IP ریلے وغیرہ باندې بیا باس کی نو هغه بیا تاسو دغه کولی شئ څه پوینټ پوه شئ ها بل دا ځان سره ذهن کې کېدای چې DHCP انسټالیشن نمخ کې تاسو غواړئ چې راځه CP کنفیګر کوم کنه نو هغه د مخکې به تاسو ګورئ چې په دې نتورک کې موږ سره الریډي DHCP سرور خو نشته نو که تاسو ګورئ زما نتورک سره الریډي یو ډیوایس کنیکټډ دی چې هغه کې DHCP سرور سره آن دی نو لیټ سپوز زه به د خپل نتورک اکسس کوم دلته رالم د خپل ډیوایس په داسې دا به داسې اکسس پوه شئ بیا به چېرته لاړ شئ دلته به وګورئ چې DHCP سرور آپشن دی نو دا به تاسو سمپلی څه کوئ ډسیبل نو تا د خپل ماشین نه IP ایډریس کو دا سوري DHCP سرور تا په نتورک کې څه کوبل ځکه چې دوه DHCP سرور نشي چلی دا کنفیوژن راځي کنه ها کلیز ډیوریشن لا نه دغه شوی نو هغه IP نو هغه بیا ته داسې کولای شي چې یو کمانډ دی هغه ورکولای شي ip_config/release ip_config/renew دا دوه کمانډز دي چې دا تاسو ورکړئ نو بیا هغه بیا تاسو دغه کولای شي نو موږ به دا سپوز کو چې ما د دې ډیوایس DHCP سکړه آف کړ لومړی سټپ به صحیح دا به آف کړ چې کله DHCP کې تاسو ځان لیب کوئ په VMware ورکسټیشن کې نو DHCP ولا لیب تاسو داسې کولای شئ چې یا خو که تاسو سره په هاسټل کې وغیرہ تاسو ته د خپل DSL موډم اکسس اویلیبل نو خپل VM چې کوم دی هغه بریج کوي او لاړ شي خپل د DSL موډم DHCP څخه کوي آف کوي او دلته هغه رینج کې DHCP کنفیګر کړئ نو چې تاسو په هاسټل کې څومره یوزرز دي ټول ته IP تاسو سرور ورکړي ځکه چې this machine is a part of your network directly a part of your network
کته وای چې نه زما اصل ډیوایس ته اکسس نشته، نو بیا د پریکټس لپاره داسې کولای شئ یو دوه وی ام جوړ کړئ، یو وینډوز سرور او بل وینډوز 10 او د هغې نیټورک سیټینګ وی ام نیټ 1 هوست اونلی سلیکټ کړئ. خو هغې نه مخکې به څه وکړئ، ورچوال نیټورک ایډیټر ته به لاړ شئ او وی ام نیټ 1 چې کوم بای ډیفالت ډي سی پی ده، وګورئ دلته ډي سی پی ما بنده کړې ده که نه، دا ډي سی پی به تاسو دا دغه شانتې چې څنګه ما انچیک کړې دا به تاسو آف کړئ. ځکه چې اکثر سټوډنټس وایي موږ پریکټس کوو په ویم ویر ورک سټیشن کې، نو چې کله وی ام مونږه کنیکټ کوو د وی ام نیټ هوست اونلی سره، وی ام نیټ 1 سره کنه، بیا هغه ته اتوماتیکلی آی پی میلاو شي. نو هغه ته ځکه میلاو شي چې ستا په ویم ویر ورک سټیشن کې د وی ام نیټ 1 لپاره بای ډیفالت دا ډي سی پی صحیح دا به ته بند کړي. مثال دا دی چې یاره ستا کوم آلریډي کوم سویچ دی دلته، دا یو سویچ دی نو دې کې آلریډي ډي سی پی سرور شته، نو که تا خپل ډي سی پی سرور کنفیګر هم کړي نو آی پی خو ته څوک ورکړي، نو سویچ والا ډي سی پی سرور به څه کوي، دا به آف کړي. پوینټ پوهېږئ که نه، طریقه مې زده کړه چې څنګه به آف کوئ. ورچوال نیټورک ایډیټر او هغې نه پس به چېرته لاړ شئ. نو که بیا هم کنفیوژن وي نو په یوټیوب چینل باندې زما هغه یو ویډیو پرته ده ویم ویر ورک سټیشن والا، نو هغه بیا تاسو کتلی شئ. ښه جناب دا خو شو. اوس زمونږ لیب داسې دی چې ما سره آلریډي یو ډومین کنټرولر یو هارډویر دی، ما سره زما نیټورک دا دی که نه، موږ سره یو هارډویر دی هغې باندې آلریډي سرور اپریټینګ سیسټم انسټال دی، ټیک ده، او هغه موږ سره څه دی اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز پکې انسټال دی. دې پوهېږئ اکټیو ډایرکټري ان ډي ان اس پکې انسټال دی. نو که تا سره وړوکی انوایرمنټ وي، ستا سره بجټ دومره نه چې ته یو بل هارډویر کښېږدي او هغې باندې ته څه انسټال کړي، ډي سی پي ته انسټال کړي، نو بیا ته څه کولی شي په خپل ډومین کنټرولر کې ډي سی پي سروس چې کوم دی انسټال کولی شي، نو ستا ډومین کنټرولر به څه ورکوي، آی پی اډرس ورکوي. چا ته به ورکوي، ستا ممبر مشین. ښه که ته وایې نه زه بل هارډویر ږدم، نو بیا داسې وکړه، بیسټ پریکټس هم دا دی چې یو هارډویر کښېږده بل یو، او که هغه وي ام وي که هغه فزیکل مشین، او هغه هارډویر له پاسه باندې څه انسټال کړه، سرور اپریټینګ سیسټم، بیا څه وکړه، نو راشه دلته دې هارډویر ته سرور اپریټینګ سیسټم member of domain login with domain admin or install TCP install. Is it clear? And that's it. All the configuration وکاو ستا دا ماشین به بیا خلکو له څور کی نو موږ به داسې وکړو، فلحال به موږ ډومین کنټرولر والا لیب وکړو، بیا دې کې یو بل ټاپک شته نو هغې کې به موږ دا دریم نمبر هارډویر هم انوالو. نو زه به اوس سیمپل کوم، دا تاسو کتلی شئ موږ سره یو ډومین کنټرولر دی، نو هغې نه مخکې به زه دا کلاینټ ماشین هم لږ چیک کوم چې د دې سټیټس څه دی. نو دا موږ سره یو کلاینټ ماشین هم دی که نه. ښه یو کار به زه وکړم، دا کم نیټورک سره چې زه کنیکټډ یم نو د هغې ډي ایس ایل موډم ته زما اکسس نشته. باندې پوهېږئ، نو چې اکسس نشته نو زه به داسې وکړم چې هغه خپل ورچوال ماشینز والا نیټورک به جدا کړم پریکټس لپاره، وي ایم نیټ باندې پوهېږئ که نه، یو جدا نیټورک به جوړ کړم. نو هغې دپاره به زه سیمپلي راشم خپل ایډیټ سیټینګ ته د وي ایم، تاسو به په خپل ویم ویر ورک سټیشن کې څه وکړئ، وي ایم نیټ 1 چې سره به کنیکټ شي هوست اونلی سره. سټوري داسې ده
چې د کم سویچ سره زما دا ډومین کنټرولر او دا زما کلاینټس ماشین کنیکټډ دي نو دې کې ډي سی پی سرور دی نو هغه ډي سی پی سرور زه نشم آف کولی نو پریکټس لپاره ټیسټ بیس لپاره ما څه وکړل یو بل هارډویر یو بل سویچ مې کېښود دا ډومین کنټرولر مې هغه سره کنیکټ کو او دا خپل کلاینټس ماشین مې دا هغه سره کنیکټ سټوري پوه نه شو نو دا پای کې ډي سی پی نشته نو موږ په پریکټس وکړو الته کې به موږ ډي سی پی سرور کنفیګر کو او هغه سټوري پوه شو زه رالم دا ګوره دی ګوره نیټورک سیټینګ وی ایم نیټورک ته نو ما څه وکړل انټرنل سویچ سره کنیکټ شو خیالم دی ما ځان ته یو سویچ جوړ کړی دلته انټرنل سویچ نو ما خپل کلاینټ ماشین دا هغه سره کنیکټ او زه به راشم دا سیم کنفیګریشن به چا دپاره وکړم ډومین کنټرولر ته به راشم ایډیټ سیټینګ او دا به څه کوم انټرنل سویچ به کوم که نه دا ګوره وی ایم نیټورک دی نو دا به څه کوم انټرنل سویچ نو آی تھنک چې دې کې به تاسو ته څه کنفیوژن نه وي پکار ټیک ده نو زمونږ ډومین کنټرولر دی او اوس که زه راشم دی وینډوز 10 ماشین ته زما سره یو کلاینټ ماشین دی ټیک ده دلته زه رالم او زه اپټین اټومیټیکلی ورکړم نو چې ما څنګه اپټین اټومیټیکلی ورکو دلته رالم ها دا ما سره یو وینډوز 10 ماشین دی د نیټورک سره کنیکټډ دی تاسو داسې ذهن کې کېدی چې ما ډي سی پی سرور سکو آف پوینټ پوهیږئ که نه نو چې ډي سی پی سرور ما ډیسیبل کو زه دلته رالم دا ولې دی کنیکټ شو دی هم د نیټورک نه جدا کړی نه دی نه زه لا ګورم ما ته داسې لګي د دې ماشین نیټورک سیټینګ ما کېدای شي سیو کړی نه او دا خبره هم صحیح ده انټرنل سویچ دی نو چې انټرنل سویچ دی موږ به داسې وکړو د دغه باندې بحث کوو ښه کنفیوز کېږئ مو دا کمانډونه اوس ټول ډسکس کوو زه صرف لیب جوړوم که نه ها بیا ورته مې پی میلاو شو دیټ سټرینج نو زه به لږ داسې وکړم چې نیټورکینګ ته به راشم انټرنل سویچ ته به راشم انټرنل سویچ چې کوم دی نو صحیح شو که انټرنل سویچ هم زما کوم ځای باندې جوړ دی دا دی نو هغه سره خو نیټورک سره کنیکټډ دی که نه ما ته څه پکار دی ښه دا غلطي ستاسو نه ده غلطي صرف زما ده ښه I should remove this دا په وی سویچ 0 باندې جوړ دی دا ماته په وی سویچ 1 باندې پکارو نو زه به راشم ایډیټ سیټینګ ته او دا به زه ریموو کوم کېدای شي ماته ریموو آپشن رام نه کې ماته وایي چې دوه وي ایمز سره کنیکټډ دا کوم سویچ چې زما کنیکټډ دی نو دې کې اوس هم ډي سی پي سرور ورسره
کنیکټډ ده. ښه مطلب دا دی چې زما کوم دا سویچ ما دلته ایښودی دا مخامخ سیسکو سویچ، نو دې سره هغه ډي اس ال والا کیبل اوس هم اټیچ دی، نو پای کې وړي سی پی شته که نه. نو اوس زه داسې کوم چې دا څه کوم لرې کوم یې که نه، نو زه به داسې وکړم یو پورټ ګروپ به جوړ کړم بل، او هغې کې به ورکړم چې مای کلاس لیب او انټرنل سویچ والا سره به کنیکټ کړم. صحیح ده. او دلته کې به راشم دا نیټورک به د دوی دا جدا کړم. نو تاسو په دې مه کنفیوز کېږئ، او داسې کنسیډر کړئ چې زما کوم ډي اس ال لاین راغلی و هغه ما څه کو ډي سی پي مو له ډیسیبل کړو. نو که تاسو ځان له لیب کوئ ډي سی پي سرور والا، نو لومبۍ به څه کوئ د خپل نیټورک نه به ډي سی پي اکټیو ډي سی پي سرور څه کوئ هغه ریموف کوئ. از اټ کلیر؟ ښه اوس به راشو واپس دلته. نو دا ښه چې مونږ چیکینګ وکړو لومبۍ که نه، ځکه چې اوس مونږ کلاس شروع کړی وی او بیا مونږ ته وروسته پرابلمز راتلی، نو بیا به څه مونږ به وایو چې یاره ډي سی پي خو مونږ یو شان رینج ورکړی دی او آی پي د بل ځای نه میلاویږي که نه. نو اوس ګورئ جناب دا مونږ سره یو کلاینټ مشین دی او د نیټورک سره کنیکټډ. نو چې د نیټورک سره کنیکټډ دی نو دته آی پی نه ده میلاو شوی، دته یو ایډرس میلاو شوی دی په کم رینج کې په 169.254.147.179 دې رینج ته مونږ وایو اپیپا. نو اکثر انټرویوانو وغیره کې دا تاسو هم کیږي ها کې دي چې تاسو ته وایي چې یاره اپیپا تاسو وایي چې اتوماتیک پرایویټ آی پی ایډرس. نو دې باره کې تاسو کته شي چې یاره دا څنګه اساین کیږي په کم ټایم کې اساین کیږي. نو چې کله ستا ماشین ډي سی پی پروسس کې فیل شي یا ستا په نیټورک کې ډي سی پی نه نو ستا د وینډوز ماشین چې کوم نیټورک اډاپټر دی راځي نو هغه ته آی پی ایډرس ملاو شي، نو هغه په دې رینج کې لګي اوپر اوره عدنان پرې پوه شئ. نو دا رینج دی 169.254.0.1 نو واخله تر پاخه باندې دا رینج دی. نو دې کې دا فائدې چې مثال تاسو سره نن پوهه کې په دې سټوری ها دې کې فائدہ څه ده. فار ایگزامپل تاسو سره دا ماشین دی یا دا ماشین دی یا دا ماشین دا سلور ماشین تاسو سویچ سره کنیکټ کړو د ټولو آی پی اپډیټ اتوماتیکلی ده او ډي سی پی سرور شته نه په نیټورک کې، نو اتوماتیکلی بستا هر یو ماشین ته په 169.254 رینج کې سم ملاوي شي او دو پیو بل سره څه کولای شي چې کله موږ سټیټیک آی پی ورکو یا زموږ په نیټورک کې ډي سی پی سرور کنفیګر کو نو دا اپیپا چې دا داسې شي ریپلیس شي. اپیپا باندې صرف دنه کمیونیکیشن کیږي، بهر نیټورک نه کمیونیکیشن انټرنیټ وغیرہ ایکسس تا نشي ملاوي، دا صرف انټرنلی کمیونیکیشن لپاره سټوري پوهیږي. ها نو اوس کومه پراپر زموږ سره سټوري دا رینج دی کنه، موږ سره پراپر 172 رینج دی، دا زموږ نیټورک دی، دا زموږ ګیټ وے دا غواړو چې یاره زما ماشینز دی یو بل سره کنیکټډ وي، ډومین کنټرولر سره دیم کنیکټډ دي، انټرنیټ دیم ایکسس کوي، ډي ان اس انټری دی وکیم شوی وایي کنه. نو تاسو په ون ټایم ډي سی پی سرور سره کوي کنفیګریشن او بیا نو دې پورې به زه لږ ودرېږم. څه کوېسچن شته؟ جی غلی غلی هو ها نو جاوید به راته ووایي چې ډي سی پی بیک اینډ باندې کوم پروسس یوز کیږي. ډورا پروسس یوز کیږي. ویری ګډ. جی مسٹر اصغر ڈی سی پی پورٹ نمبر کم کمی اینی ون ها
یو خبره جناب دا زموږ سره ډومین کنټرولر دی ټیک ده نو زه غواړم چې یاره دا ډومین کنټرولر زما سره ډي سی پي سرور هم شي نو دوه طریقې دي لومبۍ خو به لاړ شئ سرور مینیجر ته وګورئ چې یاره د وینډوز فایروال آف دی که نه د آی پی سټیټک ته که نه نو obviously هغه ده دین علاوه ډیټ اینډ ټایم به چک کوئ پوهېږئ وینډوز اپډیټس وغیرہ بار څه برابر کوي او دا پوره سټوریانې په بیا به څه وکړئ بیا به داسې وکړئ چې ډي سی پي چې کوم رول دی هغه به انسټال کړئ نو د یو رول انسټالیشن دوه طریقې ما تاسو ته ښودلې یو طریقه کومه یوه ده مستر خلیل سرور مینیجر ته به لاړ شو ایډ رول اینډ فیچرز ته به لاړ شو ګرافیکل یوزر انټرفیس باندې واټ از د سیکنډ میتھډ بالکل ویری ګډ وینډوز پاور شیل اوپن کړئ او ډي سی پي رول انسټال کړئ بیا کته وایي چې د ډي سی پي هغه مینجمنت هم زه دلته کول غواړم نو بیا به څه وکړئ هغه مینجمنت ټول هم انسټال کړئ کته بیا ریموټ ماشین نه کول غواړئ نو هلته به څه وکړئ آر سیټ ټول به انسټال کړئ او کته سره دا سرور 2016 یا 19 نو بیا ته کم یو ټول استعمالولی شي جی کم یو ټول بل وینډوز ایډمن سنټر سټوري پوه شوي ها ویری ګډ درالم هډ رول اینډ فیچرز ته او دې کې مونږه رالو سرور مینیجر کې ډي سی پي سرور مونږ ته وی هغه مینجمنت ټول غواړي دلته نو زه یې هغه راتم دلته انسټال پوهېږئ که نه او دا سمپلی ډي سی پي سرور چې کوم دی نو هغه انسټال نه دې کې نشته ویډیو به لږ پاس کو ځکه چې ریکارډینګ کیږي نو بس دا به هم وي دا وګورئ جناب ډي سی پي سرور انسټال شو ټیک ده دلته یو میسج هم راغی چې یاره انسټالیشن نه پس سټیپس دي دا پکار دي نو زه رالم کمپلیټ ډي سی پي کنفیګریشن نو مونږ ته وایي چې یاره یو دوه سیکیورټي ګروپس چې کوم دي دا به جوړیږي او بیا چې کم یو یوزر د ډي سی پي اډمنسټریشن کول غواړي نو هغه یوزر به بیا د دې یوزر څه کوي دا څه ورته وایي هغه پرمیشنز ورته ورکړي که نه ډیلیګیشنز مطلب دا دی پرمیشنز ورته ویلی کېږي زه یم ټیک ده نو دا به زموږ سره دا سټوري وشوه زه یم چې یاره داسې وکړه چې دا چې کوم زما کرنټ کوم یوزر باندې زه لاګین یم ډومین اډمنسټریټر دته اتورایزیشن ورکړه چې دې څه کولی شي ډي سی پي کنفیګریشن کولی شي مینجمنت کولی شي نو زه رالم دا ما ورکو او دا کلوز شو نو زه آلریډي په هغه یوزر باندې لاګین یم administrator@mcc.local باندې نو که زه لاړ شم administrative tools ته او ډي سی پي چې کوم مینجمنت ټول دی هغه ځان ته داسې اوپن کړم ټیک ده دا شو نو اوس به مونږ هغه سټوري وایو چې یاره ډي سی پي آی پي رینج مونږ ویلی دی که نه ډي سی پي بل څه exclude range او lease duration او reservations نو هغه مونږ ډسکس کول نو راځو هغې باندې لږ بحث کوو ډي سی پي کې تاسو ډېر زیات کنفیګریشن کولی شئ دا ډېر ښه مطلب د سرور اپریټنګ سیسټم کې چې کوم ډي سی پي سرور دی نو دې کې ډېر زیات آپشنز دي مطلب ته یوازې آی پي نه نور هم ډېر شیزونه دي چې هغه ته ډي سی پي سره یو ځای کې نو هغه تا ته بیا هغه ډېر اډمنسټریشن یا ډېر کنفیګریشن نه ته دمه شي پوهېږئ که نه یو فل پیکیج هغه یوزرز اینډ یوزرز ته څه کېږي ملاوي مطلب آی پی ورته میلاو شي سبنیټ ماسک میلاو شي ګیټ وی میلاو شي ډي ان ایس آی پی میلاو شي ډومین نیم میلاو شي ان ټي پی سرور کدي کنفیګر نو د هغې ایډرس پکې منشن کولی شي پوهېږئ نو زه رالم دا ما ایکسپینډ کو داسې نو مونږ ته وایي چې یاره آی پی وي 4 والا ډي سی پي کنفیګر کوي که وي 6 والا
V4 باندې موږ رائټ کلیک کو او راغلو دلته کې نیو سکوپ ته. نو دلته کې تاسو یو نیم ورکولای شئ. ته ورته ورکړئ چېرې دا زما MCC ډپارټمنټ دی یا سټوډنټس دي، سټوډنټس د پاره دی، ټیک ده. او دا اکیډمیک برانچ دی کنه، او دا ته نیکسټ کیو. تا ته وایي چې څه ورکړه آی پی ورکړه، نو تا ورته وایي چېرې 20.0.1 نه واخله 20.0.254 پورې آی پی ورکړه. سبنیټ ماسک هم یو یوز کی 16. که تا سبنیټینګ کړي نو هغه سبنیټ ماسک څه کولی شي چینج کولی شي. نو هغه بیا تاسو CCNA چې کوم تاسو پته یې که نه هغې کې ملټیپل دغه راغلي ویلینز یا سبنیټس نو هغه بیا تاسو ډیفاین کولی شي. دلته موږ ته څه وایي DHCP ایکسکلوډ رینج. نو زه ورته یم چې یاره دا 20.0.1 خو زما ګیټ وی ده، 171 دا زما د خپل ډومین کنټرولر دی، د 172 نه واخله 180 پورې دا ای پی هم چاته مه ورکوه، او 20.2 نه واخله 20 پورې دا ایډریسز هم چاته پوینټ پوه شوې. نو دا مونږ څه وکړل مونږ ایډ کو که نه صحیح شو. لیز ډیوریشن دی نو ما ورته وایي چې یاره 1 ډے پوره دی، دا مونږ به الریډي باس په دې کړی دی. اوس دلته مونږ ته وایي چې یاره تا خو کنفیګریشن وکړو خو یوازې کلاینټ مشین ته آی پی نه ده پکار او نه ورته سبنیټ ماسک پکار دی. کلاینټ ته څه پکار دی ډیفالت ګیټ وی هم پکار ده، DNS آی پی هم پکار ده. آی پی خو به دته ورکړي، فار ایگزامپل دته آی پی ورکړه 21 سبنیټ ماسک کې ورته دا ورکړو دې ټیک ته یو بل انټرنلی کمیونیکیشن کولی شي. خو که دی وایي چې زه بهر کمیونیکیشن نو بیا خو ډیفالت ګیټ وی پکار ده که نه، نو د هغې لپاره به ته کنفیګریشن کوي. نو خپل DHCP سرور ته به وایي چې یاره څومره مشین تا ته ریکویسټ کوي نو په ډیفالت ګیټ وی کې دا ورکوه او DNS کې ورته 171 ورکوه، ځکه چې زمونږ ډومین کنټرولر آی پی څه ده او MCAC.local ماډو. سړی پوه شو. نو که ته دا آپشن اوس نو کې لاړ شي هم DHCP سرور ټیک دی، خو کلاینټ سایډ ته به ګیټ وی آی پی نه ورکولی او نه به ورته DNS آی پی ورکولی. نو هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، ته وایي چې زه ټیک ده وروسته هم بیا کنفیګریشن کولی شي. که ته وایي چې اوس سمپلی صرف آی پی او سبنیټ ماسک کنفیګر کوم، فیوچر کې به زه بیا چې کله زمونږ مینجمنت ډیسایډ کړي چې یاره ډیفالت ګیټ وی زمونږ کوم ایډریس وي او DNS په کوم یوي نو هغه بیا وروسته ته بیا وروسته هم کنفیګریشن کولی شي. دا ما نیکسټ کوم، زه ورته یم چې یاره زما ګیټ وی چې کوم ده هغه ده. بیا که تاسو CCNA کې به ویلي که نه چې ملټیپل ګیټ ویز هم مونږ ډیفاین کولی شو. نو هغه ما په خیال سیسکو کې یو پروټوکول هم دی. ها ما ورته وی چې یاره زما ډومین نیم دا دی او زما DNS انټری دا که ته ورته چې یاره کلاینټ ته پرایمري DNS سرور دغه ورکوه او الټرنیټیو ورته څه ورکوه ګوګل والا، نو هغه هم ډیفاین کولی شي. دې نه علاوه زموږ سره وینډوز نیمینګ سرور دی. نو که تا سره داسې مشین دي چې هغو ته د دې ایډرس ضرورت وي او تا سره دا سرور هم کنفیګر وي نو بیا ته څه کولی شي دا ایډرس هم ورکولی شي. نو زه به وایم چې یاره زما دا ډومین کنټرولر چې کوم دی دا زما وین سرور هم دی. نو دا او لیکلي هم دي ګوره وین سرور ټو کنورټ نیټ بایوس کمپیوټر نیمز ټو آی پی ایډرس. دا ځینې مشین دي چې هغه دې باندې کار کوي نیټ بایوس باندې، هغې باندې به تاسو وګورئ هغې دپاره بیا تاسو دا انټري هم کولی شي. دا ګوره تا ځان ته څومره اسان کو کار. یو کلاینټ مشین به وي هغه صحیح هغه داسې کنیکټډ وي، مونږ به لږ یو کمانډ دی هغه به ورکړو
دې کمانډ باندې خیر بیا باس کوو خو ما ورکو آی پی کنفیګ سلیش رینیو کمانډ ما ورکو مطلب ما وی چې یاره ما ته په زور باندې آی پی میلاو شي نو که زه راشم دلته کې زه وګورم نو دې ماشین ته یو آی پی میلاو شوې ده خلا نه ده میلاو شوې ښه مونږ ته وایي چې پی سی 09 ته آی پی میلاو شو کوم آی پی ورته میلاو شو 172.20.0.21 د 1 نه د 20 پورې ورته ځکه میلاو نه شو چې مونږ هغه څه کړو ایکسکلود کړی ها ګوره ډیفالت ګیټ وی میلاو شو ډي ان اس آی پی میلاو شو نو کته بیا د سکوپ اپشن کې چینجز راوستل ور دا وزره لم ډي سی پی سرور نو که ته وایې چې یاره زما راوټر آی پی زه بدلوم نو هغه دې ځای نه بدلولی شي که ته وایې زه خپل ډي ان اس سرور آی پی بدلوم نو هغه بدلولی شي یا بل انټری کولی شي دې نه علاوه که تاسو ریزرویشنز غواړئ نو ریزرویشن خو یو طریقه ده چې ته وایې چې یاره چاته م آی پی میلاو شوې ده دا آی پی یعنې زه د هغو دپاره ریزرو کړم نو ایډ ټو ریزرویشن نو څه به وشي دا 21 آی پی به د دې پی سی 09 دپاره څه شي ریزرو شي او که ته وایې چې نه دا چې کوم ماشین دی وینډوز 10 دا یې میک ایډرس دی دا میک ایډرس زه غواړم چې دلته کې ریزرویشن کې زه ورکړم او زه ورته وایم چې یاره کله هم دا ماشین ریکویسټ کوي نو دته 50 آی پی ایډرس ورکوم نو لومبی خو موږ ته د دې ډیوایس میک ایډرس پکار دی نو میک ایډرس خو تاسو مختلف طریقو باندې معلومولی شي یو میک ایډرس خو دې ځای نه راوچتولی شي دا وګورئ پوهېږئ که نه دا میک ایډرس راواخلئ یا تاسو داسې هم کولی شئ یو کمانډ دی ARP -A نو هغې کې هم تاته وایي چې یاره د 21 والا ماشین میک ایډرس څه دی دا دی که نه نو دا راواخله داسې او دا چېرته کاپي کا دلته راشه او دلته کې نوم ولیکه چې یاره دا زموږ سره فار ایگزامپل شاهد پی سی دی او دته خامخا 0.50 آی پی ورکوه دا یې میک ایډرس دی او دا ایډ نو تاسو وکړل د دې ماشین دپاره تا ریزرویشن اوس که تاسو راشئ نو دلته کې د دې ماشین آی پی سټیل کوم یو آی پی ده 21 نو چې کله لیز ډیوریشن ختم شي نو بیا به دې دوباره ریکویسټ کړي نو دته به بیا څه میلاویږي آی پی میلاویږي مهرباني نو هغې دپاره تاسو داسې هم کولی شئ چې یاره د وینډوز 10 ماشین کې یو کمانډ ورکړئ ip-release دا ټربل شوټینګ کمانډ د دې باره کې بیا تاسو کتیم شئ او واپس رالم ip-config/renew کمانډ څه پوه شوئ دا نیټ لاړو که دا څنګه چل دی ښه صحیح شو دا ما ټیک ته نو دی به اوس ریکویسټ وکړي نو چې دی ریکویسټ وکړي نو دته به کوم ایډرس میلاو شي بالکل ایگزیکٹ او ګورئ جناب هم کتو ها بل که زه راشم ډي سی پي سرور ته نو دې کې موږ سره پالیسیز هم تاسو ډیفاین کولی شئ نو پالیسیز ډیپینډ ساتي یاره ته د میک ایډرسز رینج ورکړي او تا هغې کې وایي چې یاره دا رینج والا میک ایډرسز چې اکثر داسې وشي چې تاسو بالډي ویلي چې میک ایډرس چې کومي هغه 48 بیټس نو په هغې کې 24 بیټس چې کومي هغه او یو آی 24 بیټس چې کومي هغه زموږ سره صحیح میک نمبر نو اکثر دا او یو آی سیم زموږ سره نو ته څه وکړي یو رینج داسې ډیفاین کړي چې یاره که دا رینج والا میک ایډرسز چې دا 24 بیټس دا سیم وي نو دوی ته په دې رینج کې آی پی ایډرس ورکړو
یا ایپل ډیوایسز دی هغه ته په دې رینج کې ورکو، وینډوز ماشین ته په دې رینج کې آی پی ایډرس ورکو. دا خو چې کله غټ نتورک کی نو ګره زموږ تا کم سرور 2012 کې چې کم ډي سی پی سرور فائدو ته ګورای کنه. اکثر مې به تاسو ذهن کې دا کوېسچن هم راشي چې ډي سی پی خو زه په سیسکو راوټر کنفیګر کولای شم، په سویچ کنفیګر کولای شم، په ایکسس پوینټ کنفیګر کولای شم، فایروال کې ما سره آپشن شته. نو why should we use Windows server والا ډي سی پی سرور؟ نو هغه د لپاره بیا تاسو د دې بینیفټس کته شي ګوګل کې ورکړئ چې what is the benefit of configuring DCP on your Windows server. نو هغه به تاسو وی چې دا فیچرز دي کې شته، دا ایکسترا فیچرز دي په وینډوز انوایرنمنت لپاره بیسټ اپشن دي. پیږي کنه ځکه چې ته یو سرور هارډویر دی نو خامخا به دغه لپاره هارډویر دی لایسنس باخلي او انویسټمنټ وکړي نو چې هغه تعالی فائدہ صدر هغه کنسپټ. بل دین علاوه تاسو فلټریشن هم کولای شئ. فلټریشن مطلب دا چې را یو میک ایډرس ته دا یو او تا هغه راشي دلته کې ډینای کې ځان ته اډ کې هغه میک ایډرس څنګه چې ما دا اډ کو او دې له نوم ورګي چې را دا موږ سره د شاهد پی سي دا ز ډینای کوم چې دته وای پی نه ملاويږي. نو به د ډینای لیست کې اډ کو او ډینای لیست په داسې سکو انیبل. نو کو زرا شمه دلته کې IP config / release command ورکم او / renew command ورکم نو دی به بار بار ریکوست کوي خو ډي سی پی سرور به IP ایډرس نه ورکي ځکه چالتہ کې تا ډینای لیست ته وشته میک ایډرس نو دی ماشین ته IP ایډرس نه ملاوي. نتورک سره کنیکټډ دی نو چې کنیکټډ دی خو IP نه ملاويږي نو کمیونیکیشن باندې کی نو دا ریستریکشنز هم تاسو مختلف نو اپی په چور کې هغه کې هده ماشين بهر کمیونیکیشن نشي کولای او انټرنلی د هغه ماشين سره کولای شي چې چاته IP په IP ولاږي. نو که تاسو دا د لیست نو باسه نو ډیلیټ کړئ دا او دا لیست تاسو ډیسیبل کولای شئ. ها بل د کې یو بل اپشن دی موږ سره هغه کې جی ګوره ایکسکلود کی او په ریزرویشن کې فرق. ایکسکلود مطلب دا دی چې ته ډي سی پی ته وایي چې دا آی پی ایډرس په ته چاته نه ورکړي. ریزرویشن کې مطلب دا دی چې دا ایډرس ته ورکوا خو دې سپیسیفیک کس ته. نو سرور ته چې موږ ایډرس ورکو نو موږ د ایکسکلود رینج ته ورکو چې کوم آی پی ما ځای سایت دی خو دی هغه به بیا ته سټیټیک دی. خوښ بالکل جوړولای شي ملټیپل سکوپس هم ډیفاین کولای شي بیا کې ډیفرنٹ ویلینس کانسپټ هم کولای شي. موږ چې تاسو ته بار بار وایو چې تاسو ایم سی سی سره سی سی ان ایم وکړئ دا غي وجه دی چې تا سرور سایت ته اپریټینګ سیستم سایت ته وینډوز سایت ته نالج راشي سویچ سایت ته نالج راشي نو ته په یو خطرې کې باندې نتورک چې کوم دی هغه څه کولای شي ډیزاین کولای شي مینیج کولای شي. بل دغه یو اپشن دی مونږ بیک اپس وایو. بیک اپ زمونږ جدا یو ټاپک دی مطلب ته ډیټا بیک اپ اخلي بل اخلي نو ډي سی پی کې هم تاسو بیک اپ اغستې شي مطلب دا ستا دلته کنفیګریشن کړي ریزرویشنز دي کړي دي هر څه دي کړي دي او ته چې زه بیک اپ اخلم نو سیمپلی سرور باندې رائټ کلیک کسو وکړه بیک اپ دا بیک اپ کوم ځای کې سٹور کړي ډیفالت لوکیشن دا دی نو ته خیر دلته اډو سٹور کړه نو ستا بیک اپ سٹور کته یو سپیسیفیک لوکیشن ډیفاین کړي نو په ډیسکټاپ یا سی ډی ډرایو کې فولډر جوړ کالته بیک اپ واخلي نو دا بیک اپ صرف د ډي سی پی د کنفیګریشن واغستې شو. په دې کې فائدہ دی چې یاره سباله ستانه چرته س انټری ډیلیټ شي یا س سیټینګز لاړ شي نو ته سیمپلی څه کولای شي ریسټور بیک اپ and you are done. نو دا اکټیویټیز هم تاسو کولای شئ. نو دا زموږ سره د ډي سی پی پارت نمبر 1 چې کوم دی هغه مونږ ډیسکس کوو. هغه کې مونږ څه ډیسکس کړو؟ یاره ډي سی پی آی پی رینج او دا سبا یو ټاپک په وایو چې ډي سی پی
فیلور کلسټر څه ته ویل کی په دې باره کې به تاسو اوس نو ګورئ سبا به دا پریکټیکل د دې لیب راځي به دا حساب چې یو ډي سی پی سرور زموږ ډاون شي نو موږ سره به بیا بل ډي سی پی سرور سي هغه باندې نو ملټیپل ډي سی پی سرور هم تاسو کنفیګر کولای شئ هغه لپاره دا کول شي ان شاء الله سی یو ټومارو